السلام علیکم دوستانو، زما نوم عمیر خان دی. تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل عمیر خان ټي وي. دوستانو، نننۍ زما ویډیو ډېره معلوماتي ویډیو ده. د هغه ملګرو دپاره ده څوک چې حروف دي یا څوک مطلوب دي یا د چا بسمې لګېدلي دي. ورونو ویډیو به تاسو ټوله ګورئ چې کله تاسو پوره ټوله ویډیو وکتله نو هله به تاسو ته پته ولګي. د ویډیو د شروع کولو نه مخکې دوستانو یو ریکویسټ ده تاسو ته چې ویډیو لایک هم کوئ، ځکه دې سره زموږ لږ حوصله افزایي کېږي، او زما د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او دا ګنګړي دا نشان ورسره دغه کړئ، نو انشاءالله داسې نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. بیا ګورئ ورونو، شروع کوو ویډیو. ما ته ډېرو ملګرو د ډېر وخت نه میسج کوم، انشاءالله دې باندې به زه تفصیل سره ویډیو جوړوم. د کومو ملګرو چې حروف دي یا د چا فنګر پرنټ لګېدلی دي. تاسو ته دوستانو د مارچ نه پس یو نوی سیستم په سعودي عرب کې راغلی دی، کانټریکټ سیستم. د دې نه مخکې سیستم دا ورونو چې د کومو ملګرو به هم یا به حروف شو یا به د چا فنګرې ولګېدې نو هغه به واپس راتلی شو. خپل وخت به چې پوره کو 15 کاله یا 3 کاله یا 10 کاله نو هغه به واپس راتلی شو. ټیک شو که نه؟ په ورک ویزه باندې. اوس د مارک نه پس چې کوم سیستم راغی د کانټریکټ دا سیستم، دې سره سیستم بدل شو. نو بار بار موږ د جوازاتو نه په ټویټر باندې دا تپوس وکړو، هغو دقه جواب ورکوي چې کم کسان هم په ترحیل باندې لاړه، د چا فنګرې ولګېدې یا د چا فنګر د مخکې نه لګېدلي دي. چا فنګر د مخکې نه لګېدلي مطلب حج کې یا نور فنګرې ته لګېدلي، څه جرم یې کړی دی نو، او یا د چا حروف شوي دي، نو دا سعودي عرب ته په ورک ویزه باندې نهایي نشي راتلی. صرف حج او عمرې له راتلی شي. ټیک شو ورونو؟ حج او عمرې له راتلی شي، ادروایز دا په ورک ویزه باندې سعودي عرب ته نشي راتلی. ورونو ګورئ ورونو، اوس دې کې یو خبره ده. ماته یو ملګري کمنټس کړی چې یاره عمر بھائی ماته یو ایجنټ وایي زما له 200 روپۍ راکړه او زه به دې کې زما یو ټاپک پاتې کېږي ورونو، د مطلوب او حروف. دې کو انشاءالله زه بیا یو ویډیو جوړه کړم چې حروف او مطلوب کې څه فرق دی. چې ما له 200 روپۍ راکړه زه به ستا دا فنګرې کوزې کړم. هېڅ چا هم داسې غلطي ونه کوي ورونو، بلکل نشي کولی. په ټول سیسټم کې د فنګرې موجود دي، د کم کم نه به ختمې که نه. نو مسله دا ورونو چېرته د ایجنټانو په خبرو کې رانه شئ ورونو، بلکل پیسې به درنه ووهي. او ډېر داسې ملګري شته زما پیسې ترې والې دي، بیا هغو سره څه پروف نشته چې کیس پرې وکړي. نو کار کوي د قسمت خبرې دي. نو دې معلوماتي ویډیو دوستانو امید دی انشاءالله چې ستاسو په علم کې به لږ غونته کې اضافه شوي. که ستاسو څه سوال وي نو زما د لاندې کمنټ سیکشن کې ماته ولیکئ انشاءالله چې څه مسله ده په هغې باندې به انشاءالله زما په علم کې وه نو زه بیا بله ویډیو جوړه کړم. الله هم همیشه خوشحاله ساته.